دین وروسته یو بله پروپاګنډه په ما پسې شروع شوه په حکومت کې دا سیکریټریټ خبر وکړه ما په مده کې ما ویره د ګوچر برادرۍ سیکریټریټ یې وران کړی دی تاسو ما ته دلته چې څومره د برادرۍ ملګري ناست دي تاسو دا سیکریټریټ چې په خپلو سترګو لیدلی و لاس اوچت کوي تاسو چې څوک تلي وی هلته لیدلی مو دی نه مو دی لیدلی که نه خو ذاتي یو کار یې ځمکه یې قبضه کړې وه زما ورسره څه کار و خو په هغه وخت کې د پېښور های کورټ چیف جسټس و کیسر رشید صاحب اوس وفات شوی دی الله دې وبخي هغه آرډر پاس کړ چې د دریای سواد نه چې کم ځای کې دریاب بهیږي او د هغې سره غیر قانوني سټرکچر یې هغه وران کوي نه خو عدالت حکم کړی و زما څه کار دی چې زه خپل زه خو سیاسي سړی ما زه خو به سترګې پټوم یاره چې دا خیر دی که ده دا ځمکه قبضه کړې دی یا چې څه کړي زه به ځان نه غرضه کوم چېرته سیاسي سړی د چا ورانۍ کولی شي سوال نه پیدا کېږي ولې به ورانۍ کوم موږ خو روغې له راغلي یو ما خو مثال درکو مشال ما او ما تاسو ته رڼاګانې درکولې او مشال ته تیل تاسو اچولي وو پکې نو هغه تیل به پکې اوس بیا جو ترکې د سفر به رواني د دې سواد دپاره د دې مټې دپاره 30 ساله پلانینګ ما کړی دی په 30 سال کې به انشاءالله دې خلکو ته نه د تعلیمي میدان کې کمی راځي نه به ورته په هیلث سیسټم کې کمی راځي نه به ورته د روډ په انفراسټرکچر کې کمی راځي نه به ورته ډرنکینګ واټر سپلای کې کمی راځي نه به ورته د پیسکو د بجلی په دا کې کمی راځي هغه یو ګریډ سټیشن پاتې و لاول چې زه وزیر شوم په مټه کې د جنکو کالج نشته نو اوس خو الحمدلله په مټه کې 2 یونیورسټیانې روانې دي او د نورو یونیورسټیانو کیمپسونه هم روان دي او په هر ځای کې تاسو ته کالج جوړ دی چې کومه بیچي و هغه ما رجسټري کړې ده چې کوم ځای نه ضرورت و هغه ما پوره کړی دی چې کوم ځای هسپتال او ټي ایچ کي و هغه ما دغه ډسټرکټ هیډ کوارټر ته رسولی دی پیډز هسپتال باندې کار روان دی په سوات کې په څه نه دی کار روان دا د فضل باندې دا روډ و دا تاسو کتل محیب الله خان خبره وکړه چې سار به پرې راووتې په دې باندې 3 حکومتونه تللي دي چا پکې 2 کیلومیټر نه چا سیوا کار نه و کړی چې تاسو بیا کتلې وو هغه تاسو ته ښه معلومه وه یو ورځ زه په وزارت کې رالم دلته د بجلی مسله وه ما ته هغه دغه ویې ښایسته لاله د تار په جبه کې د چا د کرنټ نه ورکوي نو په هغه ورځو کې بیا خو ما یو فیډر منظور کړو هغې سره بجلي ښه ښه وه خو چونکې بیا خرابه شوه د هغې نه بعد یو ګریډ سټیشن چې هغې له ما د صوبایي حکومت نه 80 کروڑ روپۍ ډایرکټ ورکړې او هغه ګریډ سټیشن ما په 6 میاشتو کې تاسو ته جوړ کړو په ایمرجنسي بیس باندې چې دلته د بجلی دا مسله حل شي په نوکرو باندې موږ دغه نه دی کړی چې یاره نوکري راغلې دا تمیز مو نه دی کړی چې یاره دا خپل لیاکو پردی دی خو هلته نوکرۍ میلاو شوې ده دغه د کور کم از کم څه نه څه رزق الله تعالی بال کړی دی او هغه روان دی دا خو الله تعالی کړي زه تاسو ته بیا وایم زه ته بیا وایم که موږ نه ته ښه میلاویږي او ښه خدمت کولی شي هغو له ووټ ورکوي که موږ نه ته ښه میلاویږي زما د محیب الله خان نه که زه د بل ښه میلاویږي هغو له ووټ ورکوي هېڅ خبره هم نه ده ځینې